حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قرآن پاک کے اللہ رب العالمین د انسان او د جناتو د پیدائش مقصد ذکر کړی دی. الله رب العالمین فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نه مې پیریان پیدا کړي دي نه مې انسانان پیدا کړي دي مگر پیدا کړي مې په دې غرض دي چې دوی د الله رب العالمین بندګیو کی. نو په دې آیت مبارک کې د انسانی زندګۍ مقصد او غرض انسان ته په ګوته کړی شو. انسان دنیا ته الله رب العالمین د خپل بندګۍ او د خپل عبادت دپاره را لېږلی دی. د انسان نه مخکې په دې دنیا باندې د پیریانو دورانو د آیت مبارک کې دغه طرف ته اشاره ده. الله رب العالمین د آیت مبارک کې د انسان او د جناتو ذکر کړی دی او په دې کې بیا د جناتو ذکر د انسانانو نه مخکې کړی دی. وما خلقت الجن، ما نه دي پیدا کړی پیریان، والجن والانس او نه مې پیدا کړي دي انسانان الا لیعبدون مگر د خپل بندګۍ دپاره چې دوی به د الله بندګي کوي. نو دې ځای کې که تاسو نظر وکړئ نو د انسان د پیدایش نه مخکې ذکر د پیریانو وشو. نو د پیریانو پیدایش طرف ته اشاره پکې وشوه چې په دنیا باندې د انسانانو نه مخکې پیریان تیر شوي دي او پیریانو هم د الله بندگی کولا. ځکه چې د الله جل جلاله حکم راغلی دی چې تاسو به د الله عبادت کوئ. نو پیریان هم مکلف بالاعمال او انسانان هم مکلف بالاعمال صالحه دي، یعنی په خو اعمال باندې مکلف دي، هم پیریان او هم انسانان. د پیریانو حواله سره دومره تفصیل ته بنزو ځکه چې مونږ انسانان یو او مونږ ته چې الله کوم حکم را کړی دی مونږ به په هغې باندې عمل کوو. خو د پیریانو به اسې سرسری ذکر وکمه. انسان ته خپل تاریخ معلوم دی چې دا انسان الله رب ذوالجلال دا د آدم علیه السلام نه شروع کړی دی او تر قیامت به دا انسانیت جاری وي. بیا د قیامت نه رستو په جنت کې به هم انسان ته بیا یو طویل زندگی ورکړی کیږي چې هغه زندگی د هغې اختتام به کله هم نه کیږي. انسان د ازل نه پیدا نه دی، یعنی د پخوا داسې پیدا نه دی بلکې د ده د پیدایش معلوم او د ده د پیدا وخت هغه نیټه معلومه ده. د انسان شروع الله رب العالمین دا د آدم علیه السلام نه وکړه. نو انسان ازلی نه دی، یعنی د پخوا داسې نه دی، د همیشه داسې نه دی، خو دومره ده چې انسان بیا ابدي دی، دی به د همیشه دپاره وي. هغه که نیک عمل دی او که بد عمل دی، خو انسان چې یو ځل دنیا ته راغی نو دی به اوس همیشه دپاره وي. هغه که په دنیا کې وي، هغه که په قبر کې وي، هغه که په ورځ د محشر کې وي، یا رستو د محشر نه فیصلې وشي جنت یا دوزخ به وي، هر ځای کې چې وي خو انسان به د همیشه دپاره وي. داسې الله رب العالمین پیریان هم پیدا کړي دي
خو د پیریانو تذکره سرسری به درته وکړمه. تاسو به وایئ چې دا پیریان د چا نه شروع شوې ده. انسانان خو آدم علیه السلام نه الله شروع کړې ده او د انسانانو پیدایش دا د آدم علیه السلام نه وروسته شوې دی. یعنی انسان اول بشر اول آدم علیه السلام دی او دا انسان به بیا جاری وي سلسله د انسانیت د یو نه بل ته منتقل کیږي بل نه بل ته او داسې سلسله در سلسله دا خبره به روانه په ورځ د محشر بم نو درېږي. د محشر نه وروسته بم دا انسانان آباد او ژوندي وي. الله به بیا ژوندي کوي د مرګ وروستو. نو د انسانیت سلسله هغې ته بریک نه میلاویږي. دا به مسلسل جاری وي. د انسان پیدایش او شروع دا د اولنی انسان آدم علیه السلام نه شوې ده. ستاسو به ذهن ته راځي چې لومبنې پیرې څوک چې د پیریانو سلسله ترې نه شروع شوې ده نو کتابونو سرسری ذکر کړی دی. تاسو به ذهن ته راځي چې دا ابلیس دا اولنې پیرې دی خو داسې نه ده. د ده نه مخکې په دنیا باندې ډېر پیریان وو چې کوم پکې شرارتیانو نو هغه د شیطان د جنس او هغه د شیطان اولاد دی او کوم چې پکې شرارتیان نو نیک عملو نو هغه پیریان مسلمانان ګڼلی شي او هغه الله بخلی او د الله نږدې خلک ګڼلی شي ځکه چې دا مکلف بالاعمال صالحه دي او انسانان مکلف باعمال صالحه دي. انسان به مخکل عمل کوي او پیری تم الله حکم کړی چې ته به مخکل عمل کوي. نو د انسان شروع د آدم علیه السلام نه او د پیری شروع دا یو پیری دی لسو ما ورته وی لام سی وو میم الف لسو ما دینا د پیریانو شروع شوې ده. لومبنې د پیریانو بابا داغه نوم ابلیس نو بلکې داغه نوم لسوما. اوس د ده اولاد په خپله باندې څنګه چې آدم علیه السلام پیغمبر او دیندار انسانو او بیا په اولاد کې خو خراب رالل نو داسې د لسوما دا بابا جن دی یعنی د پیریانو بابا دی. لومبنې پیری لسوما دی خو دې په خپله پیغمبر نو اسی یو نیک مخلوقو نیک پیریو او د ده اولاد کې بیا خم راغلل خرابم راغلل. لکه آدم علیه السلام پیغمبر شو او د آدم علیه السلام په اولاد کې خم او خراب مو. نن مونږ ته وګوره مونږ به خو خراب کیدی شو نو داسې د هغې پیریانو سلسله روانه تر قیامته. د قیامت نه وروسته تر جنت او د دوزخه پورې به سلسله چلیږي. اوس د پیریانو په اولاد کې خو خراب راځي خو اولنې پیری دا بد نو دا خو. بیا د انسان او د پیریانو د تکلیف زندگی دا تکلیف نه مراد د مکلف زندگی دا. دوی به د الله حکمونه منی او پاغه به عمل کوي. د الله احکام په لازم شو. پیریانو کې بعضې به منله او بعضو به نه منله. نه پیریانو کې چې کومو منله او کومو نه منله د هغوی د لاسه په ځمکه کې فساد پیدا شو نو الله رب العالمین په مخ د ځمکه باندې لومبنی انسان حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او د پیریانو د پاره فرشتې راغلی. هغه کوم چې شرارتیان پیریانو جناتو هغې فرشتو دغه جنات سرکشه وشړل او دوی د دنیا د مخ نه د آبادۍ نه وشړل او لاړل دیهاتو ته او خاص کر شړو علاقو ته او بیا ځنګلاتو ته لاړل او چې کومو فرشتو په دغه پیریانو غزار وکړو غزار ول رسېدلی دی دغه فرشتو په دې گزار باندې هغه پیریان لګېدلی دي نو هغې نه بو او بلا جوړ شوي دي. د فرشتو غزار یې خوړلی دی نو هغه دیوانه شوي دي او عقلونه امکار پرېښي دي. دغه پیریان لیوني شو په ځنګلونو په غرونو باندې سرو. به هر حال دا دومره تاریخ بس دی. بیا د دې نه وروستو انسان او پیری دا به مکلف زندگی تیری د الله احکام به مني د الله عبادات به کوي او د دې مقصد
د الله دا چې دوی زما بندګي وکړي او دوی د نافرمانۍ نه ځان وساتي جنت ته تلو والا جوړ شي. نو انسانانو د پاره جنتونه دي. تاسو به وایئ چې پیریان به هم جنت ته ځي. نو کتاب لیکلی دي وایي چې کم پیریان جنت ته د تلو قابل وي نو دوی به د جهنم نه بچ شي. د پیریانو ته به د جهنم نه براءت ملو شي. نو دا د دوزخ نه بچ کېدل د دوی لپاره جنت دی. او کم جنت ته چې انسانان ځي نو دا پیریان به هغه جنتونو ته نه ځي. مطلب دا چې د پیریانو لپاره دا بهر دنیا دا به جنت وي چې د دوزخ نه نجات ملو شو ګویا چې دته جنت ملو شو. نور کم مستقل جنت د نیکو اعمالو په وجه انسانانو ته ملاویږي نو دغه جنت د پیریانو لپاره به نه وي. دوی به د جهنم نه باري نو دا بار زندگی د جنت شو. انسان چې وفات شي نو دی په خاورو کې دفن شي. پیریان چې وفات شي نو چرته لاړ شي. د انسان قبرستان دا په ځمکه باندې وي او د پیریانو قبرستان د اسمانونو نښکته او د ځمکو د پاسه په هوا کې وي. په خلا کې د پیریانو قبرستان وي او دا انسان ضروري نه دی چې وویني. دا د عقل خبرې نه دي. دا به صرف انسان مني. کتابونو لیکلي دي وي د پیریانو قبرستان دا د ځمکو نه بره وي او د اسمانونو نښکته په هوا کې وي. او انسانی قبرستان باندې منحصر کوم چې څنګه انسان قبر کې دفن کیږي داسې به پیریان بره په هوا کې د دوی خپل ځان له سیستم دی ځان له یو طریقې ده او په خپل پیریان نه چې نور تفصیل تاسو ته درکو خو دومره ده چې څه کتابونو لیکلي دي هغه مې تاسو سره شریک کړل. د جنت او د دوزخ خبره مې درته وکړه. که انسان بدعمل او نو دوزخ ته به ځي، نیک عمل او نو جنت ته به ځي. داسې پیریان که بدعمل نو دوزخ ته به ځي او که نیک عمل نو جنت ته به نه ځي. خو د دوزخ نه چې بچ شي نو بس دا بچ کېدل د دوی دپاره بار دنیا کې دا جنت دی. بیا انسان الله رب العالمین خصوصا د خپل عبادت لپاره د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما دا پیریان او انسانان د خپل بندګۍ او د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. نو موږ به خامخا د الله رب ذوالجلال عبادت او بندګي کوو. انسانی زندگی کې چې کله د الله رب العالمین بندگی راغله نو بیا دا انسان په دنیا کې په سکون او آرام بوي، آخرت کې هم په آرام او په سکون کې وي. او که انسانی زندگی کې بندگی را نغله نو بیا دا زندگی الله په زندگی نه د شمار کړي. کم انسان چې هغه د الله بندگی نه کوي غافل دی، په غفلت کې وخت تیری، نه دا خو ښکاري انسان خود ته الله د انسان نوم نه دی ورکړی. لکه قرآن کې ځای په ځای وګوره د کفارو د پاره الله کم نمونه ذکر کړی دي. نو کافرم په شکل د انسان دی، دتم انسان ویل پکاري خو نه چې بندگی پکې نشته نو دته الله د سره انسان نه وي. لکه اولئک کل انعام بل هم اضل. دا هغه خلق دي چې دوی د زناورو په شان دي، یا بل هم اضل د دې زناورو نه هم زیات بد تر دی. نه دې ځکه معلومه شو که دته الله انسان ویلې وي نه خو وي، خود ته الله انسان نه وي ځکه د سره د بندګۍ هغه برکت نشته. چا کې چې بندګي نه وي نه هغه به انسان نوما زناوري، د انسان شکل به نور ته الله زناور یا د زناور نه هم بدتر لقب ورکړي، د زناور نه هم بدتر نوم ورکړي دي. نو پکار د چې مونږ په خپل زندګۍ کې د الله رب العزت بندگی راولو. د الله د بندگی نه غیر د انسان زندگی نیمګړې ده او صرف شکل او تصویر به د انسانی نور د الله په نظر کې د زناور نه هم بدتر دی. د الله بندگی پکار ده. د فارسی شاعر فرمایی زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دا انسان دا زندگی
برای بندگی دا یعنی د انسان زندگی دا الله مقرر کړی د بندگی د پاره دا زندگی بے بندگی شرمندگی او کوم زندگی چې هغه د الله د بندگی نه خالی شوله کوم زندگی کې چې انسان د الله نه غافل شو نو دا بے بندگی زندگی دا شرمندگی د دې انسان لپاره باعث شرم بوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا انسان به شرمنده وي علامہ محمد اقبال فرمائی زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی ناکام ہے انسان دا زندگی دا خو بس زندگی بس بندگی کا نام ہے د دې انسان د زندگی د دې دویم نوم بندگی دا کدا انسان د زندگی نه د بندگی اخوا کړه بس زندگی بے بندگی ناکام ہے نبیا د انسان دا بے بندگی زندگی دا ناکام و نامراد دا انسان به خس و خشاک وي ذلیل او رسوا بوي نو لہذا زب تاسو ټول ته د الله رب العزت د بندگی پیغام درکم او دا زما پیغام نه دی دا د هغه خالق یکتا او خالق تنها پیغام دی چې الله رب العالمین تاسو ته حکم درکړي چې بندیانو زما عبادت وکې بندیانو زما بندگی وکې زما نه غیر د هیڅ چا پروا مکوي که پروا ساتل غواړئ نو صرف زما پروا وساتئ بیا انسان ته په دنیا کې که خیر رسیږي او که تکلیف رسیږي نو دا د یو الله فیصله ده د یو الله د طرف نه انسان ته خیر هم رسیږي او کله کله تکلیف هم رسیږي نو که انسان ته خیر ورسیږي نو دا د خالص د الله فضل وګڼي چې الله په ما باندې کرم او فضل او احسان وکړو چې ما ته خیر راکړه او که انسان ته تکلیف یا پریشانی ورسیږي نو د خالص دا سوچ وکي چې زه مسلمان ما او په دې تکلیف باندې الله زما آزمایشم کوي او په دې تکلیف باندې الله رب العزت مالا عالیشان مقامات او بلند و بالا درجات را کوي نو انسان د پراحت کې هم د الله شکر گزار جوړ شي او د الله فضل د اوګنی چې ماته راحت الله راکو او که تکلیف ورسی نو دا مو وای چې زما د فلانی بد دعا ده یا فلانی عمل دی دا داغه په وجه کله کله انسان ته د بد عملونو په وجه تکلیف رسی او کله کله الله یو نیک بنده چې بد عمل نوي داغه نیک عمل باوجود س تکلیف ورکې نو دا د مسلمان د پاره تکلیف نوی دا یو آزمائش او امتحانی چې دا بنده خو اسم نیک عمل دی اوس د باندې تکلیف راولم چې په دې تکلیف کې د زما باره کې څه سوچ لري نو الله د دې انسانانو آزمائش کوي بیا ماشاءالله مون خو ټول ایمانداریو او الله سره د مینې او د عشق داوداریو مونږ په الله مینیو او زمونږ په زړونو کې د الله د پاره عشق دی الله زمونږ معشوق او مونږ عشاق یو مونږ د الله عاشقان یو و یو ځل مجنون پلار باندې روان دی او په سر باندې وینې را بهیږي وی چاته تپوسو که چې قیسا ستا په دې سر باندې دا وینې ولې بیږي وی مجنون ورتوي چې دا لیلا په ګل باندې اوویستما مجنون وی دا لیلا په ګل باندې اوویستما وی چاوتوي چې په ګلې څنګه وشته دا څنګه د ګل وشتلو د ګل غزار او ساخو په سر وینې روانې دي وی مجنون وتوي چې په ګلې وشتم خو هغه ګل سره ګملم وا نو معلومه شولا چې کله انسان په انسان باندې عاشق شي نو هغه بد ورته نو درېږي ګوره لیلا به غوسه شوي ده به پوزې لراوستي اړه به وله تنګ کړي نو هغې په ګمله غزار کړی ده د ډېره غوسې او د ډېره تاوه په ګمله په سر غزار کړی دی خو د ده په اړه کې مینه او عشق نو د هغې مینې هغه انداز ته وګوره وی لیلا په ګل وویستم دې ګملې ته نه ګوري ګمله کې چې کوم د ګل بوټي دی هغې
هغې بوټي او هغه ګل ته ګوري وي لیلا په ګل ویشتم. نو تاسو خپل زندګۍ ته وګورئ چې تاسو په الله باندې عاشقان یې، الله سره سوچه مینه خالص مینه لرئ، نو چې کم آزمایش درته ورسي، کم تکلیف درته ورسي، هغه تکلیف ته مه ورسېږه چې مجنون هغه ګل ته کتل، ته هم دغسې د الله هغه انداز ته وګوره چې دا زما الله په ما تکلیف راوسته. اوس چې تکلیف درته ورسي د دې تکلیف نه به ته خفه کېږم نه او دونه زورونه به تا ته نه میلاویږي، درد بم دته نه رسی، په دې تکلیف بم دته ډیر تکلیف نه ملاویږي. نو الله رضا کول او د الله بندگی پکار ده. تیر زمانہ کې د کالج الکانو هغوی په لار تېرېدل، نو یو بزرګ له ملاقات لورل، په لاره سم تېرېږو نه راشه دې لاره کې یو بزرګ را باندې تېرېږو، دله به م ورشو ملاقات به وکړو، دعا به ترې واخلو. نو دغې بزرګ له ورغلي دي، نو ښکلې ښکلې خبرې ورته کړي دي او دې بزرګ ورته دعاګانې هم کړي دي او ډېرې اهمې خبرې او نصیحتونه یې ورته کړي دي. دا الکان د دې بزرګ نه دومره متاثره شو چې کله واپسې کې مصافحه کوي، نه یو الک د دې بزرګ نه تپوس وکړه بابا جی ته خو ډېرې ښکلې د تجربې ډکې خبرې کې، ستا عمر به څومره وي؟ وایي دغه بابا جی ورته وایي چې زما 12 کاله عمر دی. وای دا د کالج الکانو وای دوی خدا نه ګڼله چې بابا بم بزرګي او دی بم مونږ سره مذاق کوي، دی بم مونږ سره ټوکې کوي، د عزت خلاف دا خبره وګڼله چې بابا خو بزرګ دی، نو بابا جی به مونږ سره څنګه ټوکې او مذاق کوي. دا خو سیریس خبره وه او د پکار دی چې مونږ ته خپل اصلي عمر بیان کړو. نو یو الک د اعتراض په نظر صرف وکتل، بابا جی په خپله پیښو چې دا الک وای چې ستا 12 کاله عمر څنګه، ستا خو ګیره او د سر ویښته سپین دي، نو څنګه تره 12 کال وي؟ وایي دغه بزرګ ورته وایي چې بچیا زما عمر او زندگی په غفلت کې تیره شوې وه، نو زه هغه زندگی په عمر نه حسابوم، په ژوند نه حسابوم. زما 12 کاله د توبې وشو چې ما توبه ویستلې ده او 12 کاله کې د ګناه نه مې د خپل وس مطابق ځان ساتلی دی. نو دا 12 کاله دا ده او خیارتیا دي او په دې کې د الله بندگی مې کړې ده او غافله مې نه دي تیر کړی. نو دا 12 کاله زه په جون حسابوم او د 12 کالو نه علاوه چې زما زیاتی کومه زندگی عمر هغه زه په زندگی او په جون کې نه شمار کوم، په جون دې نه ګڼم. زما ځکه زه خلکو ته وایم چې زما اصلي عمر 12 کاله دی. نو ګوره چې مونږ او تاسو د الله بندگی په صحیح معنو کې شروع کو، نو الله زمونږ دنیا مخکولی کی او آخرت بمخکولی کی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ډیر عظیم انسان تیر شوی دی او زما خیال دی چې په دنیا داسې انسانان بیا به یا تیر شي یا به تیر نشي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د تفسیر یو دومره لوی خدمت کړی دی. یو تفسیر د قرآن پاک لیکل دی، هغه 1500 جلد دی، 500 جلدونو باندې مشتمل تفسیر دی، نوم دی تفسیر جیلانی. اوس دا دومره لوی خدمت د تفسیر کړی دی چې د 13 سپارو تفسیر او وضاحت 1500 جلد کې کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې دا بحر علمو، دا د علم یو لوی سمندر او دریابو، دومره لوی دریاب چې د دې کنارې معلومې نه وي. د هغې باوجود عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه باندې شیطان هم حمله کړې ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د یو خاص وظیفې د پاره ځنګل ته او د غره لمنې له لاړه چې زه به په ځنګل کې تنهایۍ کې دا خاص وظیفه ده د دې چله به وباسمه. نو د خاص وظیفې د پاره ځنګل ته تللی دی، په ځنګل کې څه ورځې شپې تېرې کړي، وظیفې کولې. د ګرمۍ موسم دی او ډېره سخته ګرمي او غرمه ده، نور دی او دغه ټیم کې د ته تنده ولګېده او د چې ځان سره کم ساز و سامان وړی دی نو هغه ورسره کم شو او اوبه ورسره ختمې شوې.
نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو خوا بل خوا ګوري چې ما ته کاش چې لږی شان اوبه مې لو شي چې زما په دا خوله لونده شي دا حلق مې په لون شي د تندې نه تکلیف محسوس کو. نو جیلانی رحمت الله علیه ډیر تکلیف محسوس کو. اخر کې پزړه کې یره راغله وای دا خو بیابان دی که لږ وخت را باندې د تندې سره یو شان نور تېرېږي نو ممکنه ده چې د تندې د لاسه مړ شم. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو خوا بل خوا منډې وخي را وخي چې چېرته اوبه به په ډنډه کې ولاړ هغه به اوس کم خو تکلیف دی چې څه ناڅه د خولې د لوندېدو دومره اوبه ګوټ نیم میلو شي راته. ناګهانه یا خو سمه د نور رڼا او ګرمي وه یا ناګهانه د اسمان چار چاپیره لمنې تکې تورې شوې او درنې اوریځې راخورې شوې او دومره اوریځ شوه چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي وي ما وی چې ګنې شپه شوه دونه توره تیاره شوه. وای چې ډېره زیاته تیاره شوه وای په دې اوریځو کې برېښنا و پړق پړق هم شروع شو. وای دغه پړق پړق او برېښنا ته چې ګورم کله یو خوا پکې برېښنا شي کله بل خوا برېښنا شي وای زما په زړه کې رالل چې ځکه خیر اوس به یو طرف ته چې باران وورېږي یو طرف ته به اوبه جمع شي د هغې نه به لږې په لپه باندې راوالم او بس کم زما د تندې ضرورت به پوره شي. ناګانه د تندرونو اوازونه شو او چې ډېره برېښنا شوه په هغه برېښنا کې یو شکل راښکاره شو په اوریځو کې یو شکل نمودار شو. وای ما هغه شکل ته کتل وی هغه شکل د طرف نه ماته آواز شو چې ای عبدالقادره زما د طرف نه پتا عبادت لازم و زه ستا رب یم او ستا چې څومره عبادات تی ما قبول کړي دي او باقی ستا د عباداتو زندگی ختم شوله باقی عبادت ته مه کوه آزاد ګرځه نن نه پس حلالم پتا حلال او حرامم پتا باندې آزاد شو حلال شو نن نه پس هر پابندي مې تا نه اوچته کړه او ته مې بخلې. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا آواز واورېدو په غصه او په جلال کې راغی او راتاو شو دغه شکل ته غصه کې ګوري او آواز دغه شکل لورکوي اوریځ کې دغه شکل ښکاره دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غصه او په غضب دغه شکل آواز او جواب ورکوي چې او مې پیژندې شیطانه رذیل او ذلیله ته د الله دشمن او په ما باندې حمله کې چې ته ما د عباداتو نه معاف کړې بری مې کړې نور عبادتونه مه کوه نو ته مو پیژندې چې ته الله نه ته شیطان او ابلیس لعین. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته دغه شکل نه آواز کېږي چې زه دې پسو پیژندم. وی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و ته فرمایي وی قرآن کې یو آیت ته د هغې د خاطره مې وپېژندې چې ته الله نه ته د الله پیښې کې او ته شیطان یې. کوم آیت ته چې تا زه د هغې په وجه وپېژندم وی جیلانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې حضور علیه السلام ته یو آیت مبارک نازل شو او هغه آیت مبارک کې الله رب العالمین حضور علیه السلام ته خاص طور فرمایلی دی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. محبوب علیه السلام ته د خپل رب او د خپل الله بندگی کوه حتی یأتیک الیقین تر دې پورې چې تعالی مرګ راشي. نو محبوب علیہ السلام تا ته الله حکم کړی دی چې تر مرګ پورې د الله بندگی کوه. نو حضور علیہ السلام د الله په نظر کې ډیر نیازبین دی ډیر عالی شان او اوچت بلند و بالا مقام او عظمت لري. د الله د دې نظر کې د حضور مقام اوچتم دی دا غي باوجود الله وته نه وی چې بس تا د عبادت او زندگی ختم نور آزاد ګرځا بلکې الله وته وی چې زما خوخه مې خو بیا هم تر د مرګ پورې عبادت کوه. نو عبدالقادر جیلانی ځان ته اشاره وکړه وایي زه چې عبدالقادر جیلانی یم نو د حضور علیه السلام اوچت مقام دی که ته الله وي نو مال د حضور علیه السلام نه اوچت مقام دی څنګه راکه که الله نو الله خو د حضور علیه السلام سره ډیره مینه ده د هغې نه وروسته بیا نورو انسانانو سره ده. نو یو خوا الله حضور علیه السلام ته وی تر مرګه بندګي کوه
او بل خواته ما ته وی چې زفستا د زندگی ختمه د عبادتو نور عبادتونه مکو پتا حلالم حلال او حرامم حلال د دینه مې او پیجندې چې ته الله نه ته لعین او شیطان وای دغه شیطان چې په دې اوریزو کې راخکاره شوی وای دې په بل طریقه باندې حمله پکې وته وی عبدالقادر د خپل علم په برکت رانه بچوي غنی دې کې او یا بزرگان نور مال لغړول دي او تر دې چې د ایمان نه اخلاص کړي دي په دې میدان کې خطرانه د خپل علم په برکت باندې بچوي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غوسه کې دی هغه ورته راتاو شو شیطان لعینه یو ځل د الله په برکت درنه د الله په فضل درنه بچوم اوس را کې تکبر او غرور راولې ما کې لویی راولې او ما کې انانیت راولې چې ته راته وې چې د خپل علم په برکت درنه بچوم زه تانه د خپل علم په برکت بچ شوی نیمه زه تانه د الله رب العالمین په فضل او په کرم باندې بچ شوی ما چې په ما الله رحم وکړ د هغې د برکت زستا د پنجنه بچ شما وی چې دی ورته وي هغه شیطان هغه تیارو هغه اوریځو نه ختم شو دا شیطان هسې مصنوعي تیارې اوریځې راوستې وي او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تیرسته دی واقعه کې مونږ ته د دوو خبرو اشاره وشوله یو دا چې مونږ به عبادات د دین غافل کیږو نه مونږ به د الله رب ذوالجلال بندگی تر د مرګ پورې کو د عبادت زندگی د چا د پاره نه ختمیږي د عبادت زندگی چې کومې پورې د انسان په وجود کې ساوي او سترګې غړېږي جبل ونده ده دا انسان به د الله بندگی کوي دته اجازت نه ملاویږي چې ته پکې خاص سړی خاص مقام دته ملو شو بس ته نور عبادت مکوه یو دا خبره دویمه مسله پکې دا راغله چې مونږ به غاوره کیږو نه چې کم عبادتونه کوو یا مونږ سره کم علم دی کم فضل الله کړی دی په هغې به غاوره کیږو نه په هغې به کیږو نه چې دا زمونږ د علم برکت دی دا هیڅ کلم زمونږ د علم برکت بنوي دا هیڅ کلم زمونږ د نیکو اعمالو د تهجد او نوافلو برکت بنوي دا به د الله خاص فضل وي چې مونږ د ګناه نه بچ کئ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم که نیکی کیږي نو هم د الله په حکم د بدۍ نه که بچ کیږي نو هم د الله په فضل باندې بچ کیږي د الله فضل سره انسان نیکیم کوي او د الله فضل سره انسان د شیطان د پنجونه نجات حاصلوي نه چې ګور عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غوندې عظیم انسان باندې شیطان حمله کولی شي د عباداتو په لار کې رکاوټ ورته شیطان راځي نه مونږ ورته څه یو زه تاسو ورته څه شیطان خو ډېر زورور دی هغه په مونږ باندې حاوي کیدی شي په مونږ باندې غالبه کیدی شي خو مونږ به همیشه د الله نه خپل فضل او کرم غواړو د الله نه به احسان غواړو د الله نه به برکت غواړو د الله په فضل به انسان د شیطان د پنجې نه بچ کیږي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول د ګناهونو نه محفوظ وساتي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اله العالمین زمون په حال باندې رحم او کرم وکي پروردگار زمون ګناهونه کپټ وی کخکار وی مونږ ته معلوم وی ک نامعلوم وی اله العالمین مونږ ته یاد دی کرانه ایر دی ک مونږ قصدن کړی دی عمدنم کړی دی او ک خطاان او سرنم کړی دی الله هغه ټول ګناهونه مونږ ته معاف کی پاک پروردگار زمون په حال باندې رحم او کرم وکي یا الہ العالمین زمون ټول د دنیا او آخرت ضرورت پورا کی دا کم بیان او شو پدې ټول له عمل کول توفیق ورکي کوم خلکو د دعا درخواست کړي دی الله خیر او برکت ورلور کې کوم خلکو دا आवाज اوریدل دي د دعا درخواست نه دی کړي اسه صرف خاموشه کې आवाज اوري الله زمونږ اوریدونکو ټول له پوره صلا بدلا اجر او ثواب ورکي زما دینی خوردا الله تو ور لډیر خیر او برکت ورکي نور چا چې دعاګانې غوستي دي الله هر قسم خوشاله ور لور کې کم اهل اسلام مردگانان وفات شوی الله د ټولو مغفرت نصیب کې
کم خلق ژوندي دي خو بیماران دي الله دغه بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکې الہ العالمین زمونږ په زړونو کې چې سم دي تا ته معلوم دي پروردګار ته په پټو زړونو خبردار ذات یا الہ العالمین زمونږ د زړونو رازونو نه ته خبرې زمونږ په زړونو کې کم خیر او کم ضروریات دي هغه خیر هم راله راکې هغه ضروریات هم زمونږ پوره کې په آخر وخت کې په ژبه دا کلمه راولې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.